बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूट्यूब चैनल उर्दू ऑनलाइन ना द प्रोफेसर सैयदतुल्लाह शाह द BS پښتو د ادبي اصطلاحاتو کورس سره حاضر یم. زموږ نننی عنوان دی روح اثر. روح اثر یو ادبي اصطلاح ده. زموږ د کورس د ادبي اصطلاحاتو کورس دی. په دې کې مونږ د دې نه مخکې د افاقیت اصطلاح، د علامتیت اصطلاح، د تجریدیت اصطلاح دا اصطلاحات مونږه لوستي دي. نن به مونږه د روح اثر په اصطلاح باندې خبره کوو چې روح اثر څه ته وایي. زیډ ګیسټ د دې په انګریزي کې نوم دی او دا د جرمني ژبې نه راغلی دی او روح اثر دی ته په عربي ترکیب دی او موږ په پښتو کې او په اردو کې دیتا روح اثر وایي. روح اثر ته مراد دی د زمانې روح. که تاسو په دې لفظ باندې غور وکړئ نو یو لفظ روح دی او بل لفظ اثر. روح شو او اثر زمانه شو، یعنی د زمانې روح. په ادب کې چې کله د زمانې روح راځي نو هغې ته موږ روح اثر وایو. دلته دا تعریف تاسو وګورئ، د هرې زمانې خپل روح، د هرې زمانې خپل روح. دغه په وجه د انسانیت تاریخ په مختلفو دورونو او زمانو کې ویشلی شوی دی. زیډ ګیټ د جرمني ژبې ټکی دی او د دې معنا د وخت او روح، یعنی د جرمن ژبې نه دا ټکی راغلی، دا اصطلاح راغلی ده انګریزي ته او په اردو کې، پښتو کې او زموږ په ژبو کې دې ته د روح اثر اصطلاح ویلی شي. دا تاسو وګورئ، د یو دور غالب رجحان یا خاص طرز احساس او طرز فکر چې کوم د هغې دور یا د نسل په سیاسي نظریاتو، سماجي رابطو، اخلاقیاتو، عقیدو، علم او ادب اثرات اچوي. دا د دې وضاحت به موږ څه وکړو چې هر یو دور چې کوم دی یا هره زمانه چې کومه ده د هغې دور د هغې زمانې څه غالب رجحانات وي او یو خاص احساس او فکر او مزاج په هغه دور کې وي. د یو دور خلک ساینسي مزاج ولي، د یو دور خلک ساده خلک وي او هغوی په زړو عقیدو باندې یقین لري. د یو دور خلک په توهم پرستی، په یو دور کې خلک اقلیت پسند وي، یو دور کې خلک مذهبي تصورات او عقیدو سره زیات تړون لري، د بل دور خلک کم لري. داسې مختلف تصورات او مختلف چې کوم نظریات دي او مختلف سوچونه دي او مختلف فکرونه دي. نو د دې په حواله د هرې زمانې خپل یو ټرینډ وي، د خپل یو خصوصي د هغې خصوصیات وي. نو هغه خصوصیات چې کوم د هغې زمانې دي هغې ته مونږ روح اثر ویلی شو. او دا د هغه نسل چې کوم سیاست دی، د هغه زمانې یا د هغه نسل چې کوم سیاست دی، اخلاقیات دي، عقیدې دي، علم دی، ادب دی. هلته فنکاران چې کوم فن تخلیق کوي، هلته چې ادیبان کوم ادب تخلیق کوي، نو په هغه ټولو څیزونو باندې د دې اثرات مرتب کېږي. د دې روح اثر عکس یا د دې روح اثر اثرات مونږه د هغې دور په فن کې او د هغې دور په مختلفو حالاتو کې مونږ کتلی شو. دا تاسو ولولئ، د یو دور غالب رجحان یا خاص طرز احساس فکر چې کوم د هغې دور یا نسل په سیاسي نظریاتو، سماجي رابطو، اخلاقیاتو، عقیدو، علم او ادب اثرات اچوي. یعنی د یو زمانې حالات چې کوم دي د هغې چې کوم اثرات په علم دي، په ادب دي، نو هغې ته روح اثر ویلی شي. دا اوس دا یو اقتباس دی د علي عباس کلپوري. علي عباس کلپوري د اردو نقاد او ادیب دی. هغه روح اثر په حق لیکلی دي کہ جب ہم کسی تاریخی دور کے سیاسی، عمرانی، اقتصادی، علمی اور فنی عوامل و مؤثرات کا ذکر ایک واضح اور ملی رجحان یا اجتماعی رخ کی روشنی میں کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ رجحان یا رخ اس تاریخی دور کی روح ہے. دلتا درې دا مطلب شو چې د تاریخ یو دور دی، په هغې دور کې څه سیاسي، عمرانی یعنی سوشل یا سماجی یا معاشرتی، اقتصادي او علمی او فنی عوامل دي. مطلب دا دی چې هغه دور کې یو خاص قسم سیاست دی،
یو خاص قسم د معاشرې ساخت دی او د معاشرې رسم و رواج دي. دغه دور کې چې کوم اقتصادي سرګرمۍ دي یا په هغه دور کې چې کوم علمي کارونه دي یا فني عوامل دي، نو دا ټول چې کوم دي دې سره دغه قوم یو روح جوړ شي او هغه روح چې کوم دی هغې ته مونږه تاریخي د هغې دور یا د هغې زمانې یا د هغې تاریخي دور روح ویلی شو، یعنې هغې ته مونږ د هغې زمانې روحي اثر ویلی شو. نو دا هر څه یعنی د یو دور سیاست، د یو دور عمرانیات، د یو دور معاشرتي حالات، اقتصادي حالات او دا هر څه چې کوم دي دا د هغه دور روحي اثر ټاکي او دې نه د هغه دور د روحي اثر تشکیل کیږي او دغه روحي اثر بیا موږ ته په ادب کې ملاویږي. چونکې موږ د روحي اثر د اصطلاح د ادب په حواله لولو، نو د ادب په حواله چې کله موږ د روحي اثر اصطلاح لولو، نو د دې دا مطلب دی چې د یو دور په ادب باندې دغه دور د حالاتو، دغه دور د زمانې د روح، یعنی د روحي اثر څومره اثرات مرتب شوي دي. او د یو شاعر په حق لکه موږ دا خبره کوو یا د یو ادیب په حق خبره کوو چې د هغه په شاعرۍ کې یا د هغه په ادب کې یا د هغه په تحریرونو کې یا د هغه په فن کې موږ ته روحي اثر ښکاري. نو د هغې دا مطلب دی چې هغه شاعر د خپلې زمانې د حالاتو نه خبر دی او هغه د خپلې زمانې حالات، د خپلې زمانې چې کوم مسایل دي او د خپلې زمانې چې کوم رجحانات دي او مدعا دی، هغه هر څه د هغه په تحریر کې یا د هغه په فنپارې کې موږ ته د هغه په تخلیق کړي فن کې موږ ته ښکاري. دې نه مخکې موږ ځو چې هغه غالب اجتماعي رجحان، سوچ یا مزاج چې د کوم په وجه د یو دور پیژندګلي کېږي او هغه دور د بل دور نه ممیز کېږي. دا پیژندګلي او ممیز کېدل د دې مطلب دا شو چې د هر دور څه غالب اجتماعي رجحانات وي. لکه ما چې مخکې څه مثالونه درکړل چې د هر یو دور څه خپل خیالات دي، خپل مزاج دي د خلکو. د یو دور خلک چې کوم دي هغه ساینټیفیک وي، د بل دور خلک فلسفیانه خیالاتو کې دلچسپي لري، د بل دور خلک چې کوم دي نو هغه بل قسم خیالاتو کې دلچسپي لري، بل قسم علوم او فنون چې کوم دي نو هغه د تیر شوي دور د مختلف علوم او فنون چې کوم دي په هغې کې هغوی دلچسپي لري. نو داسې د هر دور یو خپل رجحانات دي، یو ټرینډ او یو خاص پیژندګلو وي. نو هغه پیژندګلي په هغې دور د هغې تصوراتو او رجحاناتو په ذریعه موږ هغه دور پیژنو چې دا دور د دې دور خصوصیات چې کوم دي هغه کم دي او د دغه خصوصیاتو په وجه هغه دور د بل دور نه ممیز شي، یعنی ځانګړی شي، بیل شي، منفرد شي. او دا چې کوم دی دا یو خصوصي پہچان یا خصوصي شناخت یا آئیډنټیټي وي د هغه دور. دا بل پیراګراف تاسو وګورئ. دا پیراګراف په دې کې دا لیکلي دي چې د یو دور شاعران او فنکاران د مختلفو طبیعتونو او مزاجونو نه باوجود د یو دور سړي معلومیږي. د دې وجه دا ده چې د هغو په فن او کلام کې د انفرادي اختلافاتو نه باوجود د زمانې روح وي. د زمانې روح مطلب دا شو چې کسان خو مختلف دي، داغو نفسیات دي یو بل نه مختلف دي، داغو مسایل دي یو بل نه مختلف دي، داغو خیالات او افکار او داغو افتاد طبع هر څه یو بل نه مختلف دي. ولې چونکې هغوی په یو زمانې کې پاتې کېږي او د هغې زمانې روح یو دی، نو د هغه روح مطابق هغوی چې څه لیکي نو په هغې کې د هغوی د زمانې روح هم موږ ته ښکاري. نو په دې وجې د یوې زمانې مختلف فنکاران، مختلف شاعران، مختلف ادیبان چې هغوی په یوې زمانه کې تېر شوي دي، نو موږ چې کله د هغوی تحریرونه ګورو نو د هغوی د تحریرونو په آینه کې، د هغوی د تحریرونو په رڼا کې موږ د هغه دور روحي اثر ته رسېدی شو او موږ ته دا پته لګي چې دا د یو زمانې کسان دي. ځکه چې روحي اثر د هغه زمانې روح دی او د زمانې روح د هر یو فنکار په فن کې موږ ته ښکاري. نو دا زمانې روح دی او د زمانې یا روحي اثر دی چې د دې پته موږ ته د هغه دور د تحریرونو نه لګي. که موږ ته د یو زمانې د روحي اثر پته نه وي نو که موږ د هغه دور ادب ولولو، د هغه دور شاعري ولولو، د هغه دور کې چې څه لیکل شوي دي، څه تخلیق شوي دي، هغه موږ وګورو نو هغې نه موږ ته د هغه دور د روح یعنی د اثر د روح پته لګي. یعنی کې مطلب دا شو چې په یو دور کې قتل و غرضګري ده، په یو دور کې پریشانۍ دي، په یو دور کې مصیبتونه دي، خلک
معاشي لحاظ سره ښه نه دي خلک سیاسي اعتبار سره هغه دور چې کوم د افراطفري او د انتشار دور دی نو د هغه دور په ادب کې به هم هغه څیزونه وي یو دور د خوشحالۍ دور دی د فکرت دور دی د هغه دور په ادب کې به هم هغه نو دا هر څه چې کوم دي دا د زمانې روح موږ ته د یو دور مطالعه چې کله موږ کوو نو د هغې دور مطالعه یا د هغې دور د روح مطالعه یا د روح سره مطالعه موږ د هغه دور د ادب په رڼا کې هم کولی شو اوس بل لیکچر کې به انشاءالله موږ دا ګورو چې په پښتو شاعرۍ کې پښتو ادب کې تر کومه حده پورې د روح سره ترجماني شوې ده او د هغې به موږ مثالونه انشاءالله ګورو د الله په امان